مشابشی دی زرنا دوی یو بل سرام قد بینا الآیات یقینا بیان کلی دی من دیر آیاتنا یعنی دیر نخی لقوم دپارا دا قوم یوقنونا چی یقین کوی انا بشکا منگا ارسلنا کا لگلیتا بالحق دپارا دا حق بیان کولو بشیرن زیر ورکون کئی ونذیرن او یرا ورکون کئی ولا تسألو او تپوس بلشی کے لیتانا عن اصحاب الجحیم وبارد دوزخ والاو کے الزجر لمن يطلب الخوارق من النبي صلی اللہ علیہ وسلم دی آیت کی رکن دا اہم چاہتا چی هغوی د پیغمبرنا د خپل تبع مطابق معجزات غواړي. ربط د دې آیت کریمه د ما قبل سره داسې دی چې کله د یهودو او نصاراو او د مشرکانو د غلطو عقایدو تردید وشو او ورسره پروردگار تصحیح وکړو نو اوس د مشرکانو هغه اقوال چې هغه د الله د شان نه ډېر مخالف دي هغه اخلي او د اهل کتابو اقوال سره مشابه کوي چې وګوره د دواړو بېدیني یو شان ده. په دې کې د اومې شبهې جواب دی. اومه شبهه دا وه چې دوی ځان لا د وحي خواهش کوي او وحي د ثبوت خواهش کوي ځکه چې دوی وایي چې موږ سره الله خبرې ولې نه کوي نو د دې معنا دا ده چې دوی وایي چې موږ له وحي ولې نه راځي نو الله په دوی باندې رد کوي. وقال الذين لا يعلمون وی هغه کسان چې نه پوهیږي دینه فوت مراد دي دا نه پوهیدونکو کسان. امام ابو العالیہ ربی بن انس قتادہ او سدی دا ائمه کرام وی چې دینه مراد مشرکان چې هغوی به پیغمبر ته وی چې کته حق نبی وي نو موږ ته د الله په خپله ووایي که نه چې یاره دوی دا سړی ومنئ موږ ته د الله ووایي چې دا حق نبي دی وایي منئ نو دومره خو دا خلک احمق او بېدینه وو چې الله عامو انسانانو سره خبرې څنګه کوي. الله خو نبی سره خبرې کوي نو که ته وایي چې ما سره دې خبرې وکړي نو ته د نبوت دعوه کوي ځان د نبوت غواړي او بل دا چې کله الله په خپله ښکاره ووایي چې دا حق نبي دی وایي منه نو بیا امتحان شه یا به امتحان نه شو او بیا ایمان بالغیب شو یا به ایمان بالغیب نه شو. نو الله جل جلاله وی وقال الذين لا يعلمون نو دا ایموی چې دینه مراد مشرکان دي. نو دې صورت کې با قال الذين من قبلهم مراد اهل کتاب چې مشرکان دا وی نو مخکې خلک اهل کتاب بیا بدینا من قبلهم اهل کتاب مراد. امام مجاهد وی چې دا د نصاراو په باره کې نازل دی دینا عیسایان مراد دي نو چې کله قال الذين لا يعلمون عیسایان مراد شي بیا به من قبلهم مراد یهود وي. یهود او نصاراو ته لا يعلمون څنګه وایي ځکه چې هغوی سره خو آسماني کتاب و هغوی خو موریان هغوی خو پوهېدل ولې ورته الله وایي چې لا يعلمون
ځکه ورته وایي چې هغوی په خپل آسماني کتاب عمل نه کول. لکه نن سبا مسلمانانو خپل آسماني کتاب پرېښی دی، سوچتې پاتې دی. الله دې موږ ته نصیب. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ رافع بن حریملہ یہودی و رافع بن حریملہ آغا دا اعتراض کرو کہ اللہ من سرول خبری نہیں کوئی. اللہ دے من تراولی کی چدا حق نبی دے ہوئے مانا. وہ صحیح خبر ادا رہا چدا آیت عام دے، ہر غلط مطالبے کا شامل دے. چونکہ دا اللہ نا غلط مطالبہ گئی ہاں پدے کی مراد دے چھو وقال الذین لا یعلمون. غلط مطالبے دینا رد کی لا یعلمون اپورنا اول رد دے. اللہ فرمائی لا یعلمون چونکہ سے مطالبہ کوي، چونکہ دا سے خواہش کوي چې ما ته دی الله وی نو دا لوی به علم جاهل دی. الله ورته لا یعلمون ویلې دی چې دی د الله سره مخامخ خبرې غواړي، نو بیا خو دی پیغمبر دی، دا خو د پیغمبرۍ دعوه کوي. او یا چې مخامخ خبرې وشي نو دا ایمان بالغیب بیا نشو، او بیا خو امتحانم نه دی. الله فرمایي لولا یکلمنا الله، دا بے علم خلق وی چې ولی منگ سر اللہ خبری نکی. ستا در رسالت پا بارکی دی منگ سر خبریو کی یا دی منگ تاوی چې دا توی چې اللہ اولاد نلری، نہ حقیقی زوی لری، نہ حکمی زوی لری، اللہ نازولی نلری. منگ تا دیوی چې خلقا ما تا اولاد منی سے، نو بیا بے منگ ننی سکن کنی دا خوی نازولی دی، دا بزرگان خو نازولی دی، دا خو پروردگار عالم خپکولی نشی. دا بزرگان چې څه مطالبه ونیسی تینا منگ دوی تا ویو چې تاسو زمنگ دا پارا اللہ تا ہوئے زمنگ سفارشو غواړي، نو دا بزرگان اللہ تا خریب خیشی چی دا بمانے زما مریدان با بخی، نو بس اللہ نشی خپکولی. پیغمبر باورتوی چې دا دا اللہ اولاد نده، نہ حقیقی او نہ حکمی، نہ د چا زور چلیگی، نہ جی دا خوی دا سے وطا گران دی خپکولے نشی. نو غوی باورتوی چه دام غلطا دا، دوی باوی چه منگ تا دی اللہ ہوئی چه دا غلطا دا، منگ تا دی ہوئی چه مالا نازولی منی سے، نو بیا بے منگو منو. او تأتینا آیتن، یاد راشی منگ لائیوا معجزہ چې منگ څنګه غواړو دغه سیوا نخای و معجزه دی منگ لراشی. آیتن کې دو معنی دی، ایوا حسی معنی دا، ایوا معنوی معنی دا. حسی معنی دا دا چې زمنگ د مرضی مطابق معجزات ولی نرازی. ستاسو مرضی صدا لن نؤمن لکا حتی نر اللہ جہرتن، نراوڑو منگا ایمان ہیچ چرے چی ترچو پورے مو اللہ مخامخ نویلی دلے. یا منگا ایمان نراوڑو لن نؤمن لکا حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، زمکینا چی دا سے وہ براوزی چی دا سے پپون وحی دا سے ایوا آگا دی منگ تراؤ بسی چینا بیا با منگا علور باندے غورو. یاد دا سیوشی چی دا دے پیغمبر دے دسرو زرو بانگ لئی چلائے و تجوڑ کی دسرو زرو محل منگے او گورو نو منگ باو منو چی دا خودیر لوی پیغمبر دے. یاد دا سیو کی چی دے اسمان تاو خیجی چی منگے گورو چی لسونا بدن او گورو چی خالی دے، بیا دی اسمان توخیجی، بیا دی زمنگ پا مخ کے را کشی چی منگے او گورو چی ورسر لاس کی کتاب دے. او دا خوا اللہ ورکڑے دے برنا. بیا پاغ کتاب کی لکلیوی چی اے خلقا دا زما صحیح پیغمبر دے، او دا دے چی کمی خبری کئی دا ٹک کئی، او دا بزرگان نازولی ندی، تاسو بزرگانو نا وقت مکوے،
تاسو قبرونو نه متاویږئ بیا به موږ ومنو. داسې لوی بېدینه وو، داسې لوی د الله دشمنانو. یا معنوي معنت پکې مراد ده. او تاتینا آیتن یا د راشي داسې وانخا څه معنا د باندې کتاب نازل دی په موږ دی الله را نازل کی هغې کې دی دا خبرې ولیکي بیا به موږ تصدیق چو ہو جی مالم اللہ جواب را لے گلے دے چو دا بزرگانو نا غوختا مکو بیا بے اومنو کنی اسی نشو مانی. نو آیتن هغه معجزات چې د دوی مرزه باندې غوښتل لکه الله لیدل غواړو یاره پیغمبر سره ملائکو لې ناراضي د خدای پیغمبر دی او جی پیغمبر دی د سره ملائکو لې نه ګرځي پکار دی چې د سره ملائکه ګرځي دی غیر چاپیرا باډی ګارد کې مونږ به بیا دې منلې وای چې یاره دا خدای برګزیده پیغمبر دی کني اسی څنګه ومنو مړه د سره یو ملائکه مولا ناراضي یا به منګه ده هله ومنو چې دا د مکه په د خوشکز مکه باندې او د انګورو باغونه وي او د کجورو باغونه وي د انارو باغونه وي بیا به مونږ وایو چې یاره په دې شړز مکه باندې د دا هر څه میلاو شول. دوی پیغمبر نه غوښتو خدای غوښتو. څوک غوښتو؟ خدای غوښتو چې دا پیغمبر بالکل خدای دی د هر څه کولی شي چې نیم راایستی شي اسمان نه کتاب هم راوړی شي باغونه هم زرغونولی شي. نو دا کارونه دي دا د پیغمبر خو دومره اختیار نه وي چې هغه دا کارونه وکړي او نه پروردگار عالم د چا د خواهش مطابق سوالونه قبلی. یو صحابي لګیا یو ورځ دعا غواړي یا الله د جنت خی طرف تا هوادارا تک سپینا بنگله درنه غواړم. پیغمبر علیہ السلام منع کوي چې غلې کې شکر او باسه چې جنت کې مو پرېږدي ته وایي چې هغه خی طرف تا و سپینا بنگله او دنګه بنگله دا سم وایا دا سی وایا یا الله ما معاف کې مال جنت راکې بس چې نفس در کی غټه خبره ده ته په کلا شرطونه لګای چې دا سی به کړکې وي دا سی به دروازې وي او سپین به رنگ وي نه نو الله هغه چاته وایي چې هغه ستا په مرزه نه چلیږي ته به دا هغه په مرزه چلی او دا ته چې کومه خبره پیغمبر نه غواړي دا خو پیغمبر خو بنده ده د یوې خبرې اختیار یې نشته خپل او کته وایي چې الله ته د سوالو کې چې دا سی وشي نو الله د چا د خواهش مطابق سوالونه نه قبلوي. کذالک قال الذین من قبلهم الله فرمایي چې هم دغه شان ویل هغه کسانو چې وو د دوی نه مخکې هغوی به هم دغسې غلطې مطالبې کولې. مشرکانو کافرانو هم دغه مطالبې کړي لکه قوم د صالح علیہ السلام مطالبه کړې وه. سورۃ الشعراء کې الله جل جلاله آیت نمبر 154 کې ذکر کړی دا. بیا پروردگار عالم چې کله د هغوی مراد پورا کړ بیا هم انکار وکوي نه من. قوم د شعیب علیہ السلام هم مطالبه کړي وا. سورۃ الشعراء آیت نمبر 180 کې الله غ ذکر کړي دا خو بیا هم خلق ونه منله. رسول الله صلی الله علیه وسلم نا مشرکین د مکه مطالبه کړي وا. سورہ اسراء آیت نمبر 90 99 93 پورے داغے ذکر موجود دے. نو اللہ فرمائی کذالک قال الذین من قبلهم مثل قولهم. کذالک کی مشابہت ذکر کئی په طلب کی چې لکه څنګه دا غوی طلبو دغه سي دغه بی دین خلق مطلب دے طلب یہ دے. مثل قولهم کې مشابهت په صفت د مطالبه کې ذکر کړي چې دا غوی مطالبه هم په ضد او عناد باندې بناوا د متعددغه مشرکان او یا د يهودو یا د نصاراو مطالبه هم په ضد او عناد تحقیق باندې نه دا بنا. څه معنا بعض خلکو زړه کې داوی چې یره منوي خوش زړه کې مداسلک تردد ده نو چې بیا هغه شک ختم شي بیا کلک منی. الله فرمایي د دوی نیت د منلو نه ده
نیت دې صرف د تنگولو او د زد او د عناد کداغه سي چنر اوزي او دغه سي محل راشي د سرو زرو محل ورته پیدا شي باغونه پیدا شي ملائک راشي بیا هم وای چیرې ملائک خدا سی وي او دا خلک دنګ دي دا خلک چتی یره جی دوی خو جامې لګي بیکار دي سپینی نه دي پکار دي چې شنه جامې وي یره دا خدا سی وي بیا به بل مطالبه کوله نه الله فرمایي د دوی مشابهت په صفت د مطالبه کې هم ده چې زد و عناد ده تشابهت قلوبهم امام قرطبی رحمه الله فرمایي تشابهت قلوبهم فی التعنت والابتراح وترک الایمان دغه خلق زړونه په ترک د ایمان کې او په هغه زد کې او تعنت کې یو شان شوی څرنګي زديان هغه څرنګي بيدین هغه سي زديان او بيدین داري غلط مطالبه یو شان دي یا دا معنا فی طلب ما لا يصح طلب به پکار یعنی د دوی زړونه یو شان شوی دي په طلب د هغه شي کی چې دا غي طلب پکار نه دي یو شان دي قد بینا دا بل رد کوي الله ور باندې دا تحقیقی جواب ده قد بینا الآیات الله فرمای دوی ونخه غواړي یو معجزه غواړي قد بینا الآیات منګه خډیر نه خېلګلی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام معجزه زرګونو ته رسیدلی دا لایو دوی غواړي زرګونه معجزات دي د پیغمبر نخي شوی دي خدا خلق نمني هغه څوک منلی ولادي لقوم یوقنون هغه قوم د پاره دي چې هغه یقین لري لکه سوره یونس کې الله فرمایي ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم الله فرمایي چې چا باندې یو ځل مهر لګېدلې ده آغا بی دین دی ایمان نه راوړي دا الله پاک تقدیر ور باندې شوی ده نو هغه یک کچره ته دنیا آیاتونه او نه خراوړي نو دوی با الله و نمنی حتی یروا العذاب الالم ترڅو پوره چې جهنم مخامخ نیولی دله بس چې کله مردار شي او الله پاک جهنم ته مخامخ ودري پوي شي چې د دینه اوس خلاصې نشتا بیا به ومني یا الله منګه واپس کا دنیا ته رب من بیا ولېګا بس زمنګ یقین پیدا شو الله به ورته ویل کلا کلا بیا لګل واپس نشتا بس د امتحان یو دور و تیرش نو الله فرمایي چې جهنم مخامخ نوی لیدل سوال نه پیدا کیږي چې وای منی منلو والا ندی ان ارسلناک بالحق دی آیت عربت دا چې منکرین او غلط مطالبه کوله دا غواړو ایمان نه راوړل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر پریشان وو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دا حرص وو چې دا ټول خلق مسلمان شي وي دا ټول ایمان راوړي وي دا ټول د جهنم نه بچوي نو الله جل جلاله دی آیت کی تسلی ور کوي ځکه محکم نور زاینو کې الله قران کې ویلي دی لعلک باخع نفسک علی الا یؤمنوا ځان وجنه چې دا خلق ایمان نه راوړي ګرځي بخپل کار وکړي ته حق خبره بیانوا نو الله تسلی ور کوي دی آیت کریمه کې ورتوي چې ته حق نبی ستا فرض دے تبلیغ کول او دا تار سوال دے هر سړی له حق مسله کړي دا نو بس نور غم مکوا ته د هدایت ټیکدار نه وما انت علیہم بمسیطر ته چوکیدارم نه پچا باندې تا نمخ کې انبیاء خپل نزدیک قریبانو ته هدایت نه کړي هغه کافرو آدم علیہ السلام خپل زوی قابیل آغا ورته هدایت نشو کولای نه غلار ته نشو راوسته قابیل ولګي د په خپل خور باندې ماین ش چې کمی سره د په یو ځای پیداو او ډیر نصیحت ورته وکړې شو د آدم علی السلام د طرف نه چې ګوره دا شی دا سن داو دا خور دې داغه حق دا هغه سره چې کما شوی دا هغه ستا حق دی
نا نا دا غوالا بدرنگ دا او زما والا خکولی دا زدا کوم آغا نکوم دا تالا ندا جائزہ بچی آغا نمانلا بیای آخر کی اوی چی خدا سے اوکو چی تم صدقاو کا حابیل بم صدقاو کی نو چی دا چا صدقه قبول شوا دا خکولی جنیب آغلا ورکو اغا وقت کی قبل دل داسیو چی صدقه بچاو کڑا میدان باندے بے کی خوا تا بم خیرات کی خود ما بم خیرات کی خود سوال بم وکو چی یا اللہ زمان دا خیرات قبول کا آسمان نا بغور راگے چی دا چا والا با قبول شوا آغا بے وسی زلا او دا چا والا با چی قبول نشوا آغیل بے گوتیم نور وڑی پری بے خوا نو قابیلم خیراتو کو حابیلم خیراتو کو قابیل چی دے آغا دیر زڑپور خیراتو کو آلا شے صدقہ کو او حابیل چی دے اغدا سے بیکار غنی اغا نیتم دا سے ناکار غنی شے صدقہ کو اللہ تے سوالو برا نور راغید قابیل والا اللہ منظور اکڑاو دا حابیل والا منظور نشوا خکل جنے بیام قابیل وگرنلا نو گٹلا و اسم دا غوا نو دے پدے باندی پوشو چی پیو طریقہ باندی مال دانے ملاویگی نو لاړه دا ورور بوتلو یو ځای کې قتل کوي وجل د دې د پاره چې هغه جنې زماشي نو الله ورته وی چې ګورا تا نمخ کې انبیا هم دا سیو چې هغه خپل نږدې خلکو لا زامنو لا هدایت نشو کوله نو ته ولې پریشان کیږي کدی ستا خبره نه مني ستا دعوت ستا تبلیغ نه مني هیڅ خبره نه ده دا خو په خوانه را روانه ده نوح علیہ السلام تا وګورا کنعان زویو بلاشه نصیحتونه ورته وکړل د د پکور کې وحی نازل ده د د پلار پیغمبر واغله وحی راتلا هغه خپل زوی کنعان ته هدایت ونکړش واغه هم دغه سه کافر لاړ ابراهیم علیہ السلام تا وګورا ستانه کړي څومره لوی پیغمبر ده او څومره لوی مرتبه ده جلیل القدر پیغمبر ده د هغه خپل پلار کافر او آزر ډیر نصیحتونه ورته وکړل ډیر ورته وی چې د شیطان تابعداري مکوا الله ومنه خو هغه تر اخره وخت پورې د بادشاہ هغه د کفر په دین باندې و د ابراهیم علیہ السلام دین یې ونه منلو امدارنګ پیغمبر استغفل تر د ابو طالب تا څومره خوره ور پسې و کې تا ابو طالب نشه مسلمان ولې نور دنیا بس مسلمان شي پرېګدا انا ارسلناک بالحق تمن په حق باندې لګلې بالحق دا دین اسلام ته حق وای چې دا قران او د سنت نوم ده نو ته په حق دین باندې لګلې شوی استا په دین کې مسله نشتا مسله د خلق په نیتونو کې دا او د دوی په عملونو کې دا تاکي استاد دین کې کمزوري نشتا مخه پکېګا یا دا معنا ان ارسلناک بالحق چې ته د حق بیان اولو د پارا او د حق کار کولو د پارا منګ لګلې نو حق نه مراد صداقت او رښتینواله چې ته رښتینه نبی سمو چې درکړي دا ټول حق دی او دا رښتیا دی نو دې حالت کې بالحق نه بیا بعد ملابست ته مليان پی پويږي یا د حق نه مراد معجزات دی بیا بعد مصاحبت ته چې تعالی موږ ډېر معجزات درکړي او ستا کار دا دی چې حق کار کې وغه د ښکارا کړي بشیرن و نذیرن څوک دی چې منی او څوک دین باندې عمل کوي ستا کار دا دی چې هغه زیره ورکې د جنت چې ستا د پاره هوري دی غلمان دی مزیدی و نذیرن او یرا ورکون کوي حق چاله چې هغه نه منی ناروا کوي غلطه کوي هغه و یروي ستا طریقه دادا او چې کم خلق ستا وارثان دي حق پرست مليان دي دا غوي هم دا فریضه دا چې هغه زیره ورکی خلق لا پنه کو کارونو او په بدو چارو باندې ويروي چې ګوره دا ناروا ده حرام دي دا شرک ده او دا بدعت ده دا مکه په دې به جهنم تلاړ شي نو د دعوت دو طریقو ته اشاره ده بشیرن و نذیرن منن کولا بشیری نه منن کولا نذیری انکار کولو والا ته نذیری منلو والا ته بشیری د عذاب دنیوي او د اخروی زیره او خبر باور کوي او دا دې کړه دې نو چې کړه دې ولا تسأل عن اصحاب الجحیم
تا نه به تپوس نشي کېدی د جهنم والو حق دې رسولی دی دین دې رسولی دی خلقو ته دې نیغه لار ښودلې ده نو اوس چې څوک دا خبره نه مني نو ستا ذمه فارغه ده نو که ایمان نه راوړي تا نه به پوښتنه الله نه کوي بعضې خلق وایي که نه یاره جي موږ نه به الله پوښتنه کوي چې دا خلق ولې جهنم ته تلي دي نه ولا تسأل عن اصحاب الجحیم تا نه به پوښتنه نه کېږي د جهنم واراو په باره کې او الله به در نه کېږي چې تا خبره د حق وس شته دی او چاله نه کوي ته خلق پوهولی شي او نه یې پوهوي علم در سره دی پوهه در سره ده موقع در سره ده بیا هم خلقو له حق وینا نه کوي سپیکر ته ناست دی جومات خلقو در کړی منبر باندې کېنولی خلق تنخواه دله در کوي عزت دی کوي ملا صاحب او بابا صاحب او پیر صاحب او مفتی صاحب او شیخ صاحب درته وایي نور څه شی وکړي خلک بس د دې ځای ته یې رسولی حق ووایه که نو که تا په دې حالت کې حق نه وي او دا خیال دې ساتلو چې دا چا زه منبر باندې کېنولی یم یاره دا خفه نه شي یعنې چې چا منبر باندې کېنولی د هغوی بنده شوي و د الله بنده هغوی خو تا دومره اوچت ګڼي چې ته منبر ته وخېجولې تا له یې مسله درکړه ستا قدر کوي ته د دوی بندګي ولې کوي نو کتا د دوی بندگی شروع کړه او دوی کې دی وړه جمع شروع ک یره جی دا حاجی صاحب خپه نشي دا ډېر سخت طبیعت سړی دی یره جی دا خپه نشي یره جی دا ډېر خیر والا سړی دی روزه کې پورا پیسې تقسیموي روزه کې خلق ولا وړه ورکوي روح افزا ورکوي نو که خپه شي بیا خو مال نه ملاوي نو الله فرمایي که چېرې تا په دې تبلیغ کې حق وینا کې خیانت کړي نو بیا خو نه خلاصېږي ځکه چې خپل فرض دې نه دی ادا کړي خو که تا خپل فرض ادا کړ نو وما علیک الا البلاغ تا باندې صرف رسول د مسلې دی لکه اوس چې دلته مسله بیانوم ما سره خدا وس نشته چې زه څوک جیل ته واچوم یا ورته ووایم چې دا کار به نه کوي نه بلکل به نه کوي نه نه دا وس زمونږ نشته دی دغه وس د پیغمبرم نه بس حق خبره رسول دي نو انما عليك البلاغ المبين تا باندې ښکارا رسول دي ولا تسأل عن اصحاب الجحيم تا حق رسول دې تبلیغ دې کړي نو استاد زما فارغه ده اوس چې څوک ایمان نه راوړي تا نه پوښتنه نه کیږي عن اصحاب الجحيم د دوزخ ولا جحیم څه ته وایي جحیم هغه ور ته وایي چې هغه بل کړي شوی وي او لمبه کوي دا سه تیز غراره چې کوي هغه ته جحیم وایي لمبشی وی اور پختنه بتانه نکیږي صار حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير دا آیت به نو ویلې شو وګته بس لفظي ترجمه ګوره وقال الذين وایها کسان لا يعلمون چن پوهیږي لولا يكلمنا الله ولی خبر نه کوي من سره الله او تاتینا آیتن یا ولی ناراضی من تنخا معجزه زمون د شوق مطابق كذلك قال الذين من قبلهم دغه سی ویل هغه کسانو چې مخکیو د دوینا مثل قولهم پشاند وینا د دوی تشابهت قلوبهم مشابه شوی دی زړونه د دوی یو بل سره قد بینا الآیات یقینا بیان کړي دي منګه ډېر آیاتونه نخې لقوم د پاره د هغه قوم یوقنون چې یقین کوي دوی یقین نه کوي نو چې یقین نه کوي که هزارها نور معجزې راشي فائدہ نه کوي انا ارسلناک بالحق یقینا لګلې مونږ ته بالحق د پاره د حق بیان کولو بشیرا زیر ورکون کې منلو والا ہوتا ونذیرا او ير ورکون کې نه منلو والا ہوتا ولا تسالو او تپوس نشی کې دیتا نا عن اصحاب الجحیم فبارد دوزخ والو کې وی کنا تم خود سنه سشته دی لکه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى هچره برزان شیطانا يهوديان
ولن نصارا ونبدرن رزاشی نسوارا حتی ترهغ پوری تتبع ملتهم چه تابع شیط دوی دا طریقی دوی دین چی اومنی بیا بخوشالی قلت ورتوایا ان هدى الله یقینا ہدایت دا اللہ هو الهدى دا اصل ہدایت دے نوائلی ولئن اتبعت اهواءهم ولئن اتبعت او کچری تابداریو کتا اهواءهم د دوی د خواهشاتو بعد الذی رستو دا غنا جاءک چراغله د تا من العلم علم د قرآن راتلو نپسم د یهودو خبر او منی نو مالک من الله من ولی نو نشتا تعالی را د عذاب د الله نا څوک دوست ولا نصیر او نه مددگار کچره د دغه د نپس قرآن راتلو نپس چا د یهودو نسوارا او اتباع وکړه چمچگیری وکړه نو الله فرمای اخلاص دلو والا دی بیان نشتا دے آیت کے دا اہل کتابو دا ایمان دا نر اوڑلو ذکر کئی پیغمبر تا اللہ وی چھ دینا نا امید شا سوچم ونکی چھ دا خلق با ایمان راوڑی تا دیر زان وکڑولو دی پس دیر خواری کئی او پر دے آیت کی یو دا بیانوی چھ نا امید شا دا دوی ایمان نا او بل دا بیانوی چھ خبردار د یهودو د نسوارو تابعداریو نکی د دوی خبر او نه مانی نن سبا مسلمانان ټول دغوی غلامان دي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى هیڅ چر برازی نشیدتان یهودیان او نسوارا دې کې خطاب دے پیغمبر تا ولن ترضى عنك یا راضی بنشی عن کا دتانا چاہتا ہوئی پیغمبر تا ہوئی دے خطاب کے پیغمبر تا خطاب ولی کئی سو وجہ دا نو پیغمبر خو چرے دہاوی اتباع نکئی نہ دہاوی تابداری کئی نہ دا امکان شتا دے چھے پیغمبر بد بل چا تابداریو کی بیا اللہ ولی اغتا ہوئی یو خودے دا پارا پیغمبر تا ہوئی چھے امت تا تعلیم مراد دے مراد تعلیم دے امت تا او بل پیغمبر تا اشارہ زکا کئی پا دے کے بندگانو تا دا اشارہ کئی چی گورا پیغمبر چی دے داتا سوی چی دیر لوی منے او لوی مقام دے لوی مرتبہ دا اللہ غتا خطاب زکا کئی دمکی غنی اغل زکا ور کئی چی تاسو تخی چی گورا پیغمبرم زما بندہ دے چی شے دے اغا هم زما بنده دے زما محکوم دے اغا هم زما خبر منی زما دا خبرنا چونو چران نشی کولے نو خلق لدا تعلیم ورکی او بلا خبر دا وچی رسول اللہ دیرہ توجہ ورکولا یہودیانو نسوارا ہوتا زیادہ توجہ ورکولا اغی وجہ دا وچی دا آسمانی کتاب والا دی دوی تخو آسمانی کتاب راغلے دے دوی دین دیرو خبرو کے منگ سر یو شان دے اہل کتاب دینو کدا مسلمانان شی ډیره فائدہ بوشي مسلمانان بدو مظلومیت نخلاش زکه چې هغه وخت کې مسلمان ډیر مظلومو چا به یو ځای کې مسلمان تړلې او چا به بل ځای کې تړلې او چا به شګو باندې څملولو کانی به په برکه خودل او چا به چې کم ده ګرمو ریګو باندې څملولې او چا به ګرمو سکروټو باندې څملولې چا به مسلمان کی پڑیا چولی او هغه به پسنګلا خطر زمکه کې به راخکل او دا غوی د ملاګانو نه بغوخه تلوي او کله به تړلی او هغه به پتورو په برچو باندې وهل سن نو ځایونو کې به جامې ته نه وستلوي بربند به کړیو او په ځنو ځایونو کې به هغه د کورونو نه شړلیو نو ډیره بد ورځوا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هرسو دا غد دا شوقو چه دا یهود اہل کتاب دی دا نسوارا اہل کتاب دی نو کدا مسلمانان شی نو لغن تی با مسلمانانو لزور ملاو شی طاقت با ملاو شی مسلمانان با لغن تعداد کی زیاد شی اللہ منعو کرا چه خبردار دوی پسی خوری و مکوا بیخی چه کوشش ہونکے دا دا سڑی زامن ندی سوچم ہونکے چه دا با ایمان راوڑی او دخپل رب دا رضا کولو کوشش کوا رب رضا کولو کوشش چه شه ده حق بیانوا
او تبلیغ کوا په دې بتان الله راضي کیږي الله به مشکلات ختمي دیتا د ایمان تمام لرا نو دین دا پتا ولګی دا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى پیغمبر څومره خوش اخلاق دی څومره خولې دی څومره خې خبري به وي داغه بجب څومره خوګوا داغه با اخلاق څومره برابرو الله ورته وی چې چره هم تانه نشي راضي کېده نو چې پیغمبر نه ناراضي کی ما او تانه راضي شي ناراضي کی دین دا پتا ولګی دا چې نن کم مسلمان نه يهود رضا دي کم مسلمانانو نه نسوارا رضا دي نو دا د هغوی په دین باندې دي ځکه ته رضا دي کني الله فرمایلی دي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى لن راوړې ده دا د تاکید د نفي د پار راځي نفي زیاته موکد شي لن ما ندارا چې چره به هم راضي نشي د تانه پیغمبره چره به هم راضي نشي اے پیغمبره تانه ناراضي کېدل موږ نه خدا شي راضي دي چې ولی راضي دي الله فرمایلی وحتا تتبع ملتهم الا بدر ناراضي کیږي چې تدها غوي د ملت او د دین تابع شیخ پل پرېګ دي نو چې نن کوم مسلمانانو سره د هغوی مینا ده د امریکای او د برتانیې یا د کوم يهودو نسوارا او مسلمانانو سره لګی ده جوړه ده ور سره او خوشاله دي تینا نو دا ځکه خوشاله دي چې دوی خپل دین پرې خېره دا غوی دین پسې روان الجی خجراو بسې ګورایره یرا دا خجی کورونو کې کیناول خډیر لوی ظلم ده کنه جی او دا ظلم نه دی چې دفتر کې دی کیناولي اول یو تا ور سره پیار کولو یو تبه راضی کوله ته خاوند بیا د بی معاف یو طالبای خاندل کور کې پټه ناستا واستار آزاد بس مقصد وداري اوس بدرې سو یاران په بازار کې نور راضی کوي زکه چې غټ افسر راضی نه کینو کرنه بدلی سیټ ول لړکای چې ما سره یاري نه کوي نو بس بل ورځ باندې د ترانسفر آرډر راغلی بل افسر ورته وی چې ما سره مینا نه کوي نو زده پرایمری نه میډل لا بیا لګم بل ورته وی چې تعالی کتاب د انګریزي نه درځي اسلامیات درځي هغه مې درکړې نو کما سره ګورا مې نه نو بیا دې ز بدلوم انګریزي کتاب دل در کوم عادت پڑھاولې نشي نو خزا کوشش کوي تنخواه ولا بجودا راضي ساتي کني هغه ولا بیا په ټیم باندې تنخواه نه ور کوي نو دا به سره ظلم ویني چاول یو خاوند دوست ولا 300 خاوندانو کړل دا ظلم نه او دا ظلم دی چې کور کې د بادشاہ پشان ناشته ده غټ نه غټ خاوند طاقتور دا طاقتور خاوند لوی ظالم لوی سرغنی خاوند دی بادشاہي ډي سي وي جي ام وي څه بالای خزا ورته وړو کې غونې اشاره وکي لوګان راوړه سړې راوړي سړې نو کړ دې خزا هونه ده نو کرا چای ختمی دی شابه بیڑاو کا بچے بیمار دے بازار لے بوزا ڈاکٹر لا دے بگاڑے منیسی سوال بم کئی منت بم کئی زوے با ڈاکٹر لبوزی ڈاکٹر براولی علاج براولی نو دا خز بادشاہی دا پا اسلام کے خزا ملکہ دا بے تاجہ بادشاہ دے خزا جوڑا والا کور لراوڑا دا سیو گوری دا میں دا خوخا تبے بیا دکان لوڑی بیا چې بل راوړي وای چې دا مې نه دا خوخه مړه سره په سودا نه پويږي تبازي بل به ولا راوړي نو دا بادشاہ نه دی والته چې د کپړو والا تلاړ شي هغه تی جول ګدام ته نه نوځي چې تاسو پر دی ولې بهر بسړی ویني ګدام ته نه نوځه او کنه دا باری چې څو ګوري نو دا خو سړی دی او دا تا چې دنه ګدام ته نه استتول سړی نه دکاندار سه نو اول بدن نه نو زید ګودام تا بیا د هغه ګودام والا د هغه سړی خوخه دا چې تعالی څه شی درکې او څنګه درکې بیا به ولا خان دی ورا خان دی چې ونه خان دی خجوړم نه درکې کني تبه د خزب اب دې د پاره چمچه لګئی چې د سلو روپو غزر لب چرته پشپک سو بیان کی مجبورین باغه سړی رضا ساتي پیار به ور سره کوي یره جی یو خیر نمبر خوراکه در به کمنچنه ور کوي د جوړ ګرانه درکې تا خو خزینه نو کرا جوړ کړه 500 خاوندان دی ولا وکړه حتا تتبع ملتهم دیته وي الا بدر ناراضی کېګه ما چې زما دین وماني
خزه براو باسه غلام وي کی ګرځي و پدې کوڅو باندې چاله بساس کیه چي او چا باندې به صرف خرڅي او چا باندې به بل کار کوي چا باندې ولدا کارونه نارینه نشي کوله कंप्यूटर के वम खजगीगी आपका मतलब नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं अलग दा खुपनारे ना बांधे हो कदा अल्लाह बंदा कना दैट्स शेर दा हत्ता तत्तबा मिल्लतहुम नतीजा मंगा दा गुई द मिल्लत इत्तिबा करे दा छे ची गुई कई आगा मंगा को का गुई प टीवी बांधे राशि बरबंडी नो मंगा और सरा खामखा जान बरबंडो او کاغوی چاکونه دی زه تور سید کپڑو نو بیا زمنګ د خزو چاکونه دی زه کی او کاغوی پدی زه کی کپڑے را تنگی کی نو بیا زمنګ تنگی او کاغوی وختان د یو طرف نکل کی بیا منګ بل ورځ د یو طرف کل کړي حتا تتبع ملتهم منګ د هغوی د ملت تابعدار یو ځکه منګ ناراضی دي چا نه چې راضی نشي غرب هغوی باندې حمله وکړي عراق ناراض کړل حمله په وکړه فلسطین ناراض کړل بیت المقدس امتیونی او تباہ او برباد کړل افغانستان ناراض کړل طالبانو حمله په وکړه او څوک چې ناراض کولې نشي راضي ساتي هغه مزي کوي هیڅ نشته نو دا دې خبره ته اشاره ده چې کله يهود نسوارا تا ناراضي شي پیغمبر نه ناراضي کېدل نو ته په دې خوشاله نشي چې زما خبری خوږی دي د پیغمبر خوږی نه دا شک درانی شي چې زه با اخلاق یم پیغمبر العیاذ بالله با اخلاق نه دا شک درانی شي چې زه خيار یم پیغمبر خيار نه نه دا یقین پیدا کا چې غنه ناراضی کېدل ما ناراضی شول نو معلومیږي چې ما د هغوی د دین تابعداري وکړه او پیغمبر تابعداري نه کوله حتا تتبع ملتهم تر دې پورې چې ته د هغوی د ملت تابعدار شي د دین اتباع وکړي لن ترزا چې ترڅو پورې د تابعداري نه دا کړي د هغوی دین دې نه منل نو ناراضي کی ملتهم کې ملت مفرد ده اضافتهم جمع تشوي ده دین دا معلومه شوا چې الکفر ملت واحده د هغوی ټولو ملت یو ده یو دین ده نو تاسو د هغوی د رضا کولونه او د هغوی د اتباع نس ځانونه وساته چرې راضی نه کې د هغوی تابعداریونه کې نه په لباس کې نه په خبرو کې نه په خوراک کې من په خوراک کې د هغوی تابع شوي دسترخوان باندې لوښي نه ځایږي دا یو شی دی او دا بل شی دی د خوراک نه لوښي ډیري دومره غونی سالن به پکې پروتي او دومره پند تاله به رئیستی دا د لخای دی يهودو نسوارو طریقه ده هغه بوګره غونی شي دی په خواب اور باندې پدې دې بډاګانو لب پتای درمند کې باغ درو غخونو د څلورو غخونو ولا شی به و چې رشبه پهلوانه لا هغه ته څه وي چخر درېغاخه هغه درېغاخه اوس خوراکونو کې راغلي پلیټ کې به درېغاخه دلې خي هغه په شی باندې ومنډي او به خلې له ومنډ دا وی طریقه دا موږ خپل کړی صرف دې د پاره چې هغه خوشاله و چې حاضر جناب جی تاسو چې څوای غم مکوي تاسو ځان بربند کې او بیا مونږ ګوره چې مونږه څنګه بربندو نو الله فرمای ځان ته وساته خبردار یره جی ولی اخو آسمانی کتاب والدی اهل کتاب دي کنه جی کدا غوي طریقې مونږ کو هغه خو آسمانی کتاب والدی الله فرمای خبردار ان هدى الله هو الهدى ته هدایت غواړي او ته سیدا لار غواړي نو ان هدى الله هو الهدى هدایت چې ده هغه اصل د الله هدایت ته چې اگر لګلې د قران په شکل هغه خپل کتابونه ټول ګډوډ کړی دي هدى الله نه مراد اسلام ده چې د قران په شکل کې مونږ ته پروت ده هو الهدى ای هو الحق دغه کتاب دغه قران حق ده د پس روان شي يهود ور شی بدل کړي دي چون کې يهود د اتحاد او اتباع مطالبه کړي وا پیغمبر ته ویلی چې تم سره اتحاد وکا جوړ خبراول سره کې جوړ خشه ده توڑ بنراول څه خبره ته زمنګ ومانه او موږ به خبر استاو من الله تعالی فرمایل چې خبردار ان هدى الله هو الهدى الله دا غي تردید کو
دی کی صریح دلیل دے چې مشرکانو سره اتحاد جائز نه دی. نو کڅوک ور سره ملګری کوي اتحاد کوي نو بیا څه شی وي؟ کچا ور سره ملګرتیا وکړه څه دنیا ورانی. الله فرمایي ولا ان تبعت اهواهم، نو کچره تاسو هغه سره اتحاد وکړو او خپلو منځو کې د هغه سره عقیده یو کړه. يهود خو په نسوارا خو په خپل مابین کې هم عقیده ونه لري، هغه هم د یو بل نه خلاف دي. جنگ دی په خپلو مابین کې جنگ دی. احوا ازکه جمع راوړو احواهم، نو کچره تاسو د هغه د هوا اتباع وکړه نو مالک من الله من ولی ولا نصير، بیا تاسو مددگار نشتا. الله فرمای بیا مو خیر نشتا، زه ما او جهنم دے بل څوک نشتا چې تاسو بیا ما نه خلاص کی بچ کولو والا مو څوک نشتا. بس لفظی ترجمه ګوره دوباره. وقینا بیان کړی دی منګ ډیر آیاتنا آیاتنا کا یقینا لګلې منګ ته بالحق د پاره د حق بیان کولو، بشیرن زیر ورکون کے و نذیرن او یر ورکون کے. ولا تسألو او تپوس نشی کی دیتا عن اصحاب الجحیم پبارد دوزخ والو کی. ولن ترضا عنک الیہود، ولن ترضا چر برزا نشی عنک تانا الیہود یہودیان، ولن نصارا ون نصارا حتی تردے پورے تتبع ملتهم چی تابع شت دوی د طریقے. قل تورتوایا ان هدى الله یقینا ہدایت دا اللہ هو الهدى دغا اصل ہدایت دے. ولئن اتبعت او کچر تابعداریو کی تو اهواهم دوی د خواہشاتو بعد الذی رستو دا غنا جاءکا چراغ لے دے تا من العلم علم د قرآن دین پس دے داغ تابیداری اکڑنو مالک من اللہ نشتا تالرا دا عذاب دا اللہ نچوک من ولی دوست ولا نصیر او نمددگار. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی